أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. دی سورہ یاسین آیت نمبر 47 مجھا تلاوت کو. دا خبره مجھا ذکر کړي و پرون په ترجمه چې غیرو دا خبره وکړله چې کچېرې دا غریبان په الله تعالی باندې ګران ویا بیا به الله تعالی خپل رزق ورکړی و. چې الله تعالی رزق نه دا ورکړای نو موږ ورکو. دینا بعد الله تعالی فرمای ان انتم الا فی ضلال مبین، نه یو تاسې مگر په واضح گمراهی چې یو. دا واضح گمراهی خبره چا کړی ده؟ دی چې یو خبر دادا چې دا کافرانو مومنانو ته ویلا چې تاسې شساده یو دماغ موچار نه کوي چې الله تعالی رزق نه ورکوي موږ چیشته ورکو. معنی الله تعالی باندې خو انسان ډیر ګران ده کنه، نو چې هغه نه ورکوي نو موږ ته الله تعالی وایي چې تاسې ورکو. دا یو بل قول دادا چې دا الله تعالی کافرانو ته ویلي دي چې تاسې دغسې خبر کول دا ډېره د ګمراهي والا ده. منې داسې منه وایي چې الله تعالی دا سړی پیژندلی ده ځکه دا سزا ورکړه. پښتو چې دا ډېره غلطه خبر ده. وَيَقُولُونَ ادو وای مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دا یقولون نه ده دین دا معلومیږي چې تر قیامت به داسې خلک چې دا خبر به کوي. کومه خبر به کوي؟ دا خبر به کوي چې تاسې کوم قیامت شو عذابونه شو آب کلی که تاسې چیرې په دې خبرې چې رښتون کې یو خو بیا موږ تر وشو چې دا عمل وي. چې یو ماتال مې ابوډی ښه جوال ته تکړه و چې چوک راغلی دلی غ دنیا نه. مقصد مې دا ده چې دا وختنۍ خبرې دي. اللہ تعالیٰ فرمائی آیت نمبر 49 چے ما ینظرون ما ینتظرون دا خلق انتظار نکئی الا صیحتا واحدتا خو مگر آغایوی چغیتا. دین مراد آغا شپیلی چې اولنای آواز ده چې کله وسی بیا بچرانګي صورت حالی خبر سوره یاسین خپل ذکر کوي. وی چې ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. دو په خپل منچ چې شای سره یختصمون خپل منچ بسره شخ. دی مختلف معنی دی. یو معنی دا ده یخصم بعضهم بعضا بعضی با بعضی و سرا شاخی. بلا معنی دا ده چې قیامت پر رایسی دو تا دو با پا اخپلو مصروفیاتو چې اپکاولو اخرچاولو چې با مصروفی پتا بلا سرا نوتا ولگیش. اللہ تعالی فرمائی فلا یستطیعون توصیتا بیا خو باندې دو وصیت وکړلای سي دو رټیم بچیری
چې دام زکه دخته ورکو دا دغ ما په لا دوره قرضه ده لا ما په فلان کی خان باندې دوره قرضه ده الله تعالی فرمایي دا کار بدای وکړلای نسی دا والے ټیم باندې کمی ولا الى اهلهم يرجعون دبنک او نبدو اخپلو کوروالو طرف ته واپس سی دای دی آغا اولنی چې کله اسرافیل علیہ السلام آواز وکی پشپیلی چې ایغا وال صورتحال اللہ تعالی ذکر کړل اللہ تعالی فرمائی دی دعا میوال یو ورتی خو به ټول خلق مړسی بیا دا ټول خلق پیدا کیږي د من چې به ټیمی اوس الله تعالی فرمایي ونفخ فی الصور چې کله دعا ورتی په دا شوی چې دا کوم اسرافیل علیہ السلام ولا بغړای د لا چې شایدا ایغه ته اوروپ کلسی فاذا هم نعمت بدوی من الاجداث لکبرونا الى ربهم په طرف ته رب دې دوی ينسلون يخرجون بسرعه په طرف سره بجي په طرف سره معنا دا چې چپ طریقې د بجان رسي خپل رب ته عرفات میدان ته بجان د رسي خدالته یو خبر ده دا چې دو بوای یا ویلنا اے دے مجھا حلاکتا من باغسانا من مرقدنا چوکتا چی مجھا لخوب نچکڑو دا سی با دو والی وائی دا سی با دو جکا وائی چی دے دوارو دے اسرافیل علیہ السلام آغا پوکیو من چی با اللہ تعالی عذاب ورنا پورتا کڑا یار چانا دا خلق پا ودی اچه ودی پا طرف سے خوای خوما چه دا چاز چیکنا لده خواش خوبنا اوز دالتا اللہ تعالی خبر کئی هازا ما وعد الرحمن ویدا هاگا وعده دا چه رحمان تاسی سر کڑی وا دی خبرې ویون کی چوکتی دی چې چو خبرې دی اوله دادا چې دا به مومنان خلق به دغه سی وایي یعنی بدر واجبه مومنانو ته بدر وجه نشکاریږي لکه دی یو ساده مثال چې کله پیغمبر علیه السلام باندې به سختی رااله بیا به مسلمانانو ویلا اللہ تعالی فرمائی دو ایمان باو سر زیاد سا آچه کم با روغ مسلمانان نول منافقین باو ویلا بیا یغا دا کنه چه باسولی اوس نو تاسی موڑ بانده چکل سختی رائی سی نو سڑای دے چه سڑای مومینی بیا با صبر کئی برداشت نا بکار اخلی او چه دای لنطرا پایی بیا اسی نقصان کڑای انورا نقصان نبسیو کی دای وامانا بلا دادا چې دو کله داسې ووایي کنه چې دا چا ویش کړو نو فرشتې به ورته ووایي هذا ما وعد الرحمن دا پورته کول چې دی دا خو هغه ده کنه چې الله تعالی تاسې سره وعده کړې وه او درېیمه خبر دا ده چې دو به خپل مانچې سره وغږېږي چې اکومه خبر با پیغمبرانو یا د پیغمبرانو کاسیدانو کوله دا خو رښتیا و اوس مو دغه د ولیدله په خپلو سترګو امانله مونه نو حضرت علی صاحب فرمایي دلته یوه خبر یاد اسله چې غریب سړی چوک ته غریب هغه ده چې د ده ناستګوني روغ نه وي لای داسې خلکو سره واسطایي چې آی دای غلط دعوت ورکوي روغ ملګری نه وي او دې ملګری په مارې چې 19 سپارې چې الله تعالی صراحتاً خبر کړی ده غالباً 19 سپارې چې ده
وای موږ خو نن بس ملګری جوړو تعلق ور سره جوړو کې پته نه کوو. الله تعالی فرمایي چې یو سړی به ملګری په تیر کړای ادا سے به ادای وای یا لایتنی لم اتخذه فلانا خلیلا. افسوس پکای چې فلان کی خان خو مې ملګری نه وی جوړ کړای. وله لقد ادولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی د زل لارې نه خطا کړه روغه خبر خو ما تر رسیدلې ولله کنه خو ما د والا ومنله. نو زنن ایغه خلکو چې ناکام دي نو سړی د لشکي داله ګوري. بلا معنی دا ده چې دو به بیا افسوس کوي خو چې فایده بیا یې نه، یا دغه افسوس والا